د موی دتمنې دا زنه کسون دا خلق پوښتنه کو چې د سرسویي متعلق چې هغه کسون چې په سعودیه شي وي یا په دبی شي وي یا په قطر شي وي یا نره کیم بهر ممالک وي په هغه شي وي نو هغه کسون به سرسویه کیمه سرسویه پرې کوي. د موی عزتمنې کتابې دا لیکلي دي چې سړی په کیم ملک شي وي په کیم ځای شي وي د هغې ملک د هغې ځای هغه ځای کې به هغې سرسویه په دې باندې واجب دو. که یو سړی په سعودیه شي وي یا په قطر شي وي یا په عرب په ممالک شي بهر ممالک شي وي نو د موی عزتمنې کتابې دا لیکلي دي چې هغه ځای کې وي د هغې ځای صدقه فطر د 2 کیلو یعنی 2 کیلو غنم د دغې قیمت معلوموي نو هغه به غریب مستحق ته ورکوي. که هغه په سعودیه شه هغه ځای کې ورکول که هغه پیسې خپل ملک ته پاکستان ته لږلې د اختیار ده. خو د موی عزتمنې په دې باندې هغه صدقه فطر واجب دو چې کیم هغه ځای کې کیم ریټ وي هغه ریټ اندازه به لګوي د 2 کیلو غنمې که چیرې مالداری وي بیا به د وربشې 3.5 کیلو معلوموي که چې په ډېر مالداری وي بیا به د خجیرې قیمت معلوموي 3.5 کیلو چې څومره ونرسي ده د هغې ملک د هغې وطن ایسود به ورته کو هغه چېرته غریب مستحق ته ورکوي. او بلکې که چیرې ډېر دولتمن وي نو کتابې دا لیکلي دي چې په دغې باندې بیا دغه ایسود به ورته کو د ممیزونې کشمش ایسود به ورته کو 3.5 کیلو چې څومره ونرسي هغه پرې کوي. خو د موی عزتمنې دا خو هغه مسله ده چې سړی په کوم ځای شي وي د هغې ځای د صدقه فطر د غنم ایسود به ورته کو. دویمه خلک دا پوښتنه کو چې بچونی دي نابالغي هغې دپاره څه حکم ده. د موی عزتمنې کیم هغه کسون چې بهر ممالک سعودیه په امارات شي دي په دبی شي دي هغه بیا خپله سرسویه خپله پرې کوي د هغې ملک چې کیم بچونی په خپل ملک شي دي پاکستان شي دي د هغې ایسود به ورته کو د یوه کس باندې 2 کیلو دي د هغې شمېر به ورته وکړو چې څه بچون یا بچې دي نابالغي هغې په پلور باندې دي هغه په پلور باندې هغې صدقه فطر واجب دو نو هغه به ورته کو د هغې ملک ایسود به ورته کو. دا هغه کوي د موی عزتمنې د سوکه کولې دپاره چې میش خو د ډېرې روپۍ ونردرمي 25 درهمه یا 25 یا څومره ریاله د بهر ممالک سرسویه دو نو د موی عزتمنې کتابې دا لیکلي دي چې که چیرې یو سړی دا نشي پرې کوی د کیمه اندازه سرسویي اعلان په سعودیه شوی ده هغې نه خو ډېرې روپۍ اردرمي نو دا منه پرې کتابې لیکلي دي چې دا کیم ځای شي چې دغه پنډیزي کیم ځای شي دا مسافر ده نو هغې ځای د 2 کیلو غنمې قیمت یا د دونې قیمت په معلوم کو هغه به چېرته غریب مستحق ته ورکو غوړه په خلوصیږي. که هغه چېرته خپل ملک ته پاکستان ته غریبان لږي کلي ته لږي هغه ځای کې دغه پیسې د 2 کیلو غنمې چې په سعودیه په امارات شي څومره اردرمي وینا هغه به په خپل ملک شي په پاکستان شي قبیلې والا پرې کوی شي چې کله دغه اجازات ورته وکړو. یوه خو دا مسله چې د غنمې اندازه ده ولګوي د غنمې د 2 کیلو دغې اندازه ده ولګي چې څومره ونردرمي نو هغه به په کلي شي دا ورکو غوړه خلوصه شوه واجب یاده شول. او دویم صورت علماوی لیکلی ده چې دا ستا وکړو یو خو دغه مسله چې د غنمې اندازه به ورته ولګوي 2 کیلو دویم یوه بله مسله ذکر کړې ده
هغه دا ذکر کړی دو چې د خپل ملک شي چې حاکم پاکستان یې ده او دا په سعودیا ده په پاکستان شي د 2 کیلو غنم هغه د نفس غنم چې هغه غنم 2 کیلو چاته ورکو اگر کې چې سعودیا ولا کیما سرسویا صدقه فطر دو هغه نه چې په خپل ملک شي په کلی شي په میرومشا یا په میرلی یا په بانی په پېښور او کیم غنم دی 2 کیلو غنم دا هغه دروغلی و غریب ته دا ورکو غنم نو بیا وړه خلاص شوا کچېره د هغه ملک دوه مسالې می ذکر کړې 2 سوراتینا یو سورت دغه دا چې کیم د سعودیا یا د عرب د ممالک شي چې د 2 کیلو سمرا اردریمی باس آغری پیدا کغا آدی که ویر کوي که په خپل ملک پاکستان شي ویر کوي دې خوښه دو یو خو دا سورات شو دویم دا سورات تا چې کچېری دا غنم په خپل باندې نفس غنم آغا غنم 2 کیلو قبیله ولا روخلی او آغا دا ورکو یا د بچونه ولا یا د بچي ولا یا هغه کاس چې په عرب په ممالک شي دا هغه په سان باندې په یو کاس باندې فردن 2 کیلو غنم دا ورکو پیسې دا نه ورکوي نو بیا یا وړه په خلوصيږي واجبې پاده کیږي نو مویدت منه خلک ډېر به ته خفاوي ډېر به ته فکرمند وي چې میش باندې خډېره خرچار دریمي او میش باندې خډېره سر سویار دریمي علماء کرام د دعا خبره ذکر کړی وي 2 سوراتینا یا د هغه ملک چې په کوم دیش مسافر دا هغه ملک د 2 کیلو غنم لري پیدا ورکو بیا صحیح شوا او کچېره دا نکو بیا داستا وکو چې په خپل ملک شي چې د کوم ملک شي د باندې قبیله دو هغه ته دا وایي چې دی وی او کاس په سر مونږ دې نه بلېږي بچون دې بچای او هغه کاس چې مسافر دا هغه کاس چې په بل وطن شي دا 2 کیلو دا ورکو او وړه به په خلوص شي احتیاط دی وجینا یعنی په 4 دا دو مسله دا دو چې په کم 2 کیلو مونږ وړه خلوصيږي او کچېره هغه ته سوي هغه ته نیم سا وي او مو عزت منه کا پیرا 2 کیلو غنم مرکو یا د غنم کې مات ورکو اگر کې چې سعودیا کې مسر سیادو اخو دای هغه ایسوبه تکو اخو دای د خاجیر د قیمتي خاجیر ممیزونی ایسوبه تکو نو کچېره غنم ایسوبه تاوکو او غوړې په خلصيږي نو دا ډېره ضروري مسله دو نمو چې بیان شي خلک ته فائدہ ورسیږي الله دې مشته عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए